د روجې په وجه باندې انسان د شیطانی وساوسو او د مکر نه مکمل محفوظ کیږي ځکه په روجه کې انسان ته اولګ او تند لګي او د اولګي برکت دا دی چې د داسې کس نه شیطان لرې تښتي علماء یو ډېر عجیبه واقعه نقل کړې ده وی یو نیک سړی جومات ته لاړ نو په جومات کې یو کس ولیده چې په مانځه باندې ولاړ دی او یو روژهدار د جومات دروازې سره اوده دی دننه په جومات کې د جومات دروازې سره خوا کې اوده دی شیطان هم جومات نه بهر ولاړ دی او د غصې نه ډېر سخت لمبه دی ډېر سخت غصه دی دغه شیطان او بهر ولاړ دی د جومات نه دې نیک سړي شیطان ته وویلې مالی اراک حائرا زه تا حیران وینم دا ولې ته ډېر زیات حیرانې شیطان ورته وی په دې جومات کې یو کس په مانځه باندې ولاړ دی کله چې زه اراده وکړم چې جومات ته ننوځم دا منځګزار په مانځه کې خطا کم دوکې کم پکې او په مانځه کې وسوسې ور واچوم نو کم روژهدار کس چې د جومات په دروازې سره اوده دی نو ما د ده ساګانې منع کوي دی چې دا کمې ساګانې اخلي په دې خوب کې اوده دی او ساګانې اخلي نو ده دغه ساګانې ما د جومات نه منع کوي زه نشم تللی جومات ته روژهدار دپاره څومره د خوشحالۍ خبره ده چې د ساګانو په وجه باندې ده ته شیطان هم نږدې نشي راتلی